ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم. زما ډیرو محترمو، زما خو دونه څه حیثیت نشته چې زه د سټیج باندې راشم او ستاسو رنګې قدرمن او قدردان خلکو ته چې د عظیم بچو عظیم مور او پلار یې او د هغې پړوان دی زه دا خلو کول وکړم او یو څو خبرې وکړم. خو به هر حال دا زمونږ د دې سټاف یو order و ماته، زمونږ د ټیچر حکم و ماته او دغه شان عثمان سر ضرور غوښتم. نو به هر حال اوس داسې نشي کېدی چې زه سټیج ته رانشم او څه ونویم، هماها څه ناڅه ویل خو غواړي. چونکې ماته دا مخکې نه ویلی شوي چې دغه شان ته به سټیج ته راځې او داسې عثمان سر چې څه خبره وکړه په انګلیش کې، د دې مطلب دا و چې زما ونه مې واغشتو او دې راشي او دې هغه خبرې وکړي چې په کومو باندې به دا ماشوم د معاشرې کامیاب فرد جوړیږي. د چې کوم انویټیشن ماله په انګلیش کې راکړه د هغې مطلب دا و چې زه داسې قسمه ایشوز یا داسې قسمه خبرې پوینټ آوټ کما چې هغه د ماشوم په کامیابۍ کې رکاوټ جوړ شوی دی. نو ماشوم به د دې معاشرې د خپل کور د خپل مور او پلار دپاره کامیاب فرد څنګه جوړیږي یا ډېر ماشومان به کامیاب افراد څنګه جوړیږي. زما ډېرو محترمو، تاسو زما نه مشران یې، عمرونه هم ډېر دي. فرسټ اف آل خو چونکې زما دا ټاپک داسې دی چې په دې کې به خامخا یو خبره مې داسې کېږي چې هغه به د دې ماحول سره مناسب نه وي. د هغې سره مخکې نه که پلار دی او که میندې دي، زه ترې مخکې نه د هغې معافي غواړم، بې ادبي دې معاف وي. حجي لومبي به مونږ دا خبره وکړو څنګه چې موي چې ماشوم به د معاشرې کامیاب فرد څنګه جوړیږي. دې لپاره ټولو نه مخکې ضروري دا ده زما ډېرو محترمو، د ماشوم لومبنۍ مدرسه دا د مور غېږه ده. موږ ټولو ته دا پته وي. د ماشوم لومبني سکول دا اسلامیک ماډل، دا هاورډ، دا کاکاهیل، دا پېښور ماډل، دا حیات شهید، دا سکولونه نه دي، دا ګورنمنټ سکول. د ماشوم لومبنۍ مدرسه د مور غېږه او لومبي سکول دا د ماشوم کور دی او د ماشوم لومبني استادان دا د هغه مور او پلار دي. کله چې ماشوم د 7-8 سال په عمر کې سکول ته راځي، هغه په دې معاشره کې بلا وخت تېر کړی وي. ماشوم اگر چې ټیچر چې کوم دی د ماشوم ته مور او پلار نظر کوي، خو به هر حال بیا هم د پیرنټس هغه ځای چې کوم حقیقي پیرنټس دي هغه ځای څوک هم نشي نیوي. او په دې خبرو زما نه تاسو ډېر ښه پوهېږئ. زما ډېرو محترمو، کله چې ماشوم سکول ته راشي او یا مدرسې ته لاړ شي، ماشوم د سکول نه واپس لاړ، زما ډېرو محترمو د معاشره تاسو ته پته لګي. ما مخکې ویلې بې ادبي دې مه پرېږده، ډېره ظالمه معاشره ده. داسې افراد په دې کې وخت تېري چې د خپلو 3 کالو د 3 میاشتو یا د 3 کالو یا د 5 ورځو ماشومه اولي. د هغه جهالیت قصې دوباره را ترسره شوې، امه ته راځي. دونه ظالمه معاشره ده. خپل بچي باندې چیکن بیلنس پکار دی، خپل بچي ته پوس پکار دی. کله چې ماشوم سکول ته راغی او د سکول نه واپس لاړ، زما خو دا امید شو ډېر پیرنټس به راغلي وي، هغې ته به زه خبرې وکړم او هغوی به دا سیس چې کوم دی نو په خپل نظر کې راولي او نظرثاني به پرې وکړي، بار بار نظر به پرې وساتي. خو به هر حال څه مصروفیات په وجه به هغې نه وي راغلي. خو دا میډیا یو داسې سیز دی چې د دنیا ګوټ ګوټ ته په دې زما دا پیغام رسي. زما ډېرو محترمو، څونه چې پیرنټس دي که دلته ناست دي، که دې نه علاوه څونه پورې چې دا اواز ځي، زما دا یو ریکویسټ دی چې کله ماشوم د سکول نه واپس لاړ شي، نو ډېرو محترمو دا خبره یاد ساتئ چې ماشوم نه تپوس وکړه بچي استاد درته څه ووې، څه دې زده کړل، ډایري ووایه، هومورک یې درکړی دی که نه دی. د بچي اخلاقو ته ګوره، د بچي عادات ته ګوره. بچي له مدرسې نه واپس راغی، بچي قاري صاحب درته څه ووي، سبق یې درته وښو که نو، بچي سبق ماته لږ ووروه. دا اهم نکات دي، دا اهم پوینټس دي چې په دې باندې ماشوم د معاشرې کامیاب فرد جوړیږي. زه کوله چې زمونږ ماشوم به د معاشرې کامیاب فرد څنګه جوړیږي. دې نه مخکې ما یو څو پوینټس بیان کړل. زه مخکې زما ډېرو محترمو، تاسو په دې خبره باندې سوچ وکړئ چې ماشوم کله د سکول نه راشي او پیرنټ دې ته تپوس ونه کړي، د مدرسې نه راشي او پیرنټس مور او پلار ته تپوس ونه کړي چې بچي څه دې زده کړل، څه دې ووې، کوم ځای نه رالې، بچي چوټي 2 بجې شوې ده، ته 3 بجې ولې رالې، مدرسه خو ماښام ختمه شوې ده، ته به ماوستن کور ته ولې رالې. زما ډېرو محترمو، دا تپوس نه کېږي، نن نه کېږي، سبا، هفته، میاشت، ټول کال تپوس نه کېږي. دا بچی چېرته لاړ، دې بچي وخت کم ځای تېر کړ، دا باقي د دې تپوس مونږ ټولو له ضروري او لازم دی. او زه دا وایم چې دا فرض دی په مونږ ټولو باندې، خاص کر زه خبره د پیرنټس کومه.
زما ډېرو محترمو د دې نه علاوه زمونږ په معاشره کې چونکې ما ته ټاپک داسې حواله شوی چې د معاشرې سره تړلې خبره ده نه صرف په هلکانو باندې بلکې په جینکو باندې هم د تعلیم انتهایی فوکس وکړي. زمونږ الحمدلله په پاکستان کې پایلټ شته، انجینیر شته. تاسو دې دا په نظر کې وي چې دا پیره په وابډه کې سیټونه راغلي او ایس ډي یو سیټ دپاره هلته چې کوم هغه ځای ورکړی و که مخانه ورکړی و هغه کې صرف د فیمیل سیکشن و، یعنې فیمیل چې کوم دی هغه ایس ډي یو سیټ دپاره ایلیجبل وه. تاسو اندازه ولګوئ چې فیمیل له اوم ایجوکیشن ضروري دی. ډاکټر پکې شته، انجینیر پکې شته، پایلټ پکې شته، F-16 تنډر 19 دا جزونه چې کوم دی هغوی ټیک اپ اپلای دا هغوی کوي، لینډینګ کوي. نو دې مطلب چې زمونږ معاشره کې په خاص کر پښتو معاشره کې جنکو ته مې توجه کم ورکړل کېږي. زما دا یو منت، یو ریکویسټ، یو فریاد دی چې د جنکو تعلیم باندې هغونه فوکس وکړي شي څونه چې هلکانو هغه باندې فوکس کېږي. زما ډېرو محترمو زه یو ډېره ستاسو توجه غواړم. زه په دې خبرو زه چې دې وخت کې کومه خبره کول غواړم دې نه پس په دې زه ډېره توجه غواړم. زما ډېرو محترمو تاسو به خیال کړي وي چې کله د بعضې جوماتونو کې د ماسپښین د مونځ نه پس تعلیم کېږي، خاص کر سړو ته پلانو ته دې خبره ډېره تفصیل سره پته ده. بعضې جوماتونو کې د ماوستن د مونځ نه پس تعلیم کېږي. محترمو تاسو په دې خبره سوچ وکړئ چې زمونږ په کلي کې تعداد څونه دی، بیا د هغې نه پس زمونږ جومات ته څونه راغله جمله، بیا دغه ماشوم په کوم ځای کې پاتې شو، دا ماشوم د جومات نه بهر ووته کور ته لیټ راغی کوم ځای کې پاتې شو. زما ډېرو محترمو دا صرف د تعلیم خبره نه ده. الحمدلله زه په دې ډېر خوشحاله یم. کله چې دې سکول ته رالم ما امجد صاحب ولیده چې دلته سار کې په اسمبلی کې د تعلیم دپاره دی یو خپل ټایم مقرر کړی دی. دې حدیث مبارک بیانوي، د هغې تشریح، د هغې مفهوم او ماشومانو ته جړا پر یاد کوي چې د دې معاشرې یو کامیاب فرد وګرځي. په هر سکول کې دا قسم سیسټم پکار دی. په دې باندې زه سر ته چې کوم دی نو هر تسلیم پیش کوم او سلوټ ورته پیش کوم. د دې نه علاوه زما ډېرو محترمو تاسو په دې خبره باندې فوکس وکړئ چې ماشوم موټیویټ کړئ. ماشوم ته وښایئ پخوا که تاسو خیال کړي په پښتون به چېرې شانه ګزار هم نه کوو. پښتون یو روب و، یو دبدبه وه، چاپېره شان هم ګزار نه کوو. وایي دا په یو ګزار نه مري، غټ غټ برید وي، غټ غټه ګیره پټکې په سر و، باطل به سیټ ته کېده چې پښتون به په لار روان و. نن پښتون څه شو؟ دغه پښتون نن چېرته لاړ؟ نن کافر ولې سور سور په ما باندې راځي؟ نن باطل زما نه سترګې ولې نه رپېږي؟ داسې څه وشو په ما که څه چانډیز راغله؟ ټول چانډیز دا دي چې زما کشر کل نن چې کوم دی په هغه باندې نظر ثاني نشته، بار بار نظر په هغه باندې نشته. زما پښتون معاشره نن بېکار ته ولې لاړه؟ مین پوینټس دقه دي کومې چې دلته زه بیانوم تاسو ته. زه دا به تاسو په ذهن کې وي چې محمد ابن قاسم د 17 سال په عمر کې د شام نه راغې او د سند ټوله علاقه په اسلام کې داخله کړه. اوس د عمر 17 سالو. نن د 17 سال نوجوان چې کوم دی نو هغه په پبجي کې، په فری فایر کې، هغه په کوم نشو تماشو کې اخته دی. زما ډېرو محترمو زمونږ میلمه راغلی دی. په دې وجه زه ستاسو ټایم ډېر زیات نه لمه. کومې خبرې چې مې وکړلې په دې الله پاک معلوم موږ ټولو لا په عمل کړو توفیق رانصیب.